ګرانو کتونکو د دې بختي رحمان د خبرو نه وروسته زه د هغه پلار سره خبرې کول غواړم چې هغه د خپل بچي په حواله شوی او چې د هغه محنت مزدوري لري سعودي ته اول ته راتاو شوی دی د هغې نه پس د هغه ته ډېرې غټې مسلې راغلي دي کینسر ورته جوړ شوی دی په دې وجود کې او څلور پنځو کالو چې هغه باندې څه تېرېږي او چې د دې بچي ځوان بچی دی دا ماشاءالله او د هغه د ماشومان ورونه بچي نسیم د هغه سره ناست دي بابا تاسو خپل زوی سعودي ته لېږلی دی که نه جی او په دې دغه ولېږلی چې لکه دی به څه وکړي هغه وشي مونږ په دې نیت لېږلی وو چې دی په خپلو مټو باندې په خپلو پښو باندې ودرېږي او مونږ د کاروبار نه پرېوتي یو مونږ خپل وس مزدوري محنت مشقت کړی دی د دوی دپاره ولې دی پاسېدلو چې سبا ورځې دیو مونږ الله به هم ساتي او دیو به زمونږ د کور دا خیال ساتي زمونږ د مزدورۍ وخت روان دی او تېرېږي اوس دی مونږ ته پرېوتو هلته راتاو شو په سعودي کې او د ده چې دی نو هلته چې دی نو هغه کپیلان خو تاسو ټول خلکو ته پته ده چې هغه کپیل په خپل کس باندې چې دی نو هغې باندې خفه کېږي نه هغو د مزدورۍ په نسبت باندې هغه وویل چې زمونږ له مزدوري په کار ده ستا هغه زمونږ سره په کار احساس زمونږ سره نشته ستا احساس زمونږ سره نشته زمونږ احساس چې دی د مزدورۍ سره چې ته مونږ له مزدوري مطلب دا دی چې مزدوري کوي نو دی پرېوتی او 2-3 میاشتې دلته بیماري وکړه او هغه وو چې دی نو پرېستو داسې پرېستو چې د کټې کړو بیا یې مونږ له راولېږو زموږ ته تمه نه وه چې دی به یاره ژوندی پاتې شي که پاتې نه شي زموږ د خپل غریبۍ او تعبیق منډه ترړه وواله خپل وس هم وکړو دلته په سوات کې به ټېسټونه وکړه د سوات ټېسټونه ډاکټرانو راته وویې چې دی بوځئ پېښور ته هم بوتلو پرایویټ هسپتال ته مونږ ته څه پته وه چې مونږ ته به دونه دې نه مشکلات او دونه پریشاني او دونه تکلیف به مونږ ته جوړېږي هلته به له پرایویټ اپریشن وکړو مونږ وایو چېره دی پاتې کېدو نه دی خو خپله وس مطابق چې ده سره مونږ سبا به هم پړه ارمان پاتې نه شي نو هلته اپریشن چې ورکړو په اپریشن یې 5 ګنټې ولګېدې ډاکټر وایي چې ما خپل وس مطابق دا ډېر چې دی نو دا چې دی اپریشن واړو چې یاره دی ځوان سړی دی بچي دي ټبرې ده چې یاره دی جوړ شي نو د هغه محنت باندې د دا دونه وخت وزنګېدو بیا چې دی نو هغه ټېسټونه میسټونه چې دی نو رالو بیا د هغې کال نیمه وشو چې بیا دوباره لاړو هسپتال ته چې هغه ټېسټونه وکړو نو ده ته دا بیماري لګېدلې وه د دې بلې نو د دې جراثیم دا بیماري دته کینسر بیماري دته ولګېده نو دلته چې دی په سینور ته یې راولېږو چې د دې علاج به په سینور کې کېږي په سینور کې مونږ تقریبا 3 نیم کال چې دی نو د دې علاج وشو تقریبا د 4 کم 5 کال شروع دی او دلته چې دی نو دوی دوايانې موانې ور وکړې هغه علاج وکړو نو هغه وویل چې اوس په دې باندې زموږ چار نه راځي هغه چار نه راځي اوس تاسو اعلی هسپتال ته لاړ شئ نو مونږ درخواستونه هم خواره کړي دي مونږ منډې ترړې هم والي دي لاهوره پورې د پېښوره پورې خو زمونږ څوک د منډې ترړې وال څوک نشته په خپله د دې لارې ګزر ناخبره وي نه راته پته چې نه راته څوک ګوري چې نه څوک مشوره راکوي دا خو زموږ په دې ګاونډ کې الله پاک دې والا شته ورکړي کړي هم خلکو کړي دي او کوي هم خلک په خپل محنت او په خپل مشقت باندې چې دې حالت ته ګوري زموږ سره کړي دي او هم په خپله غریبۍ کې هم خپل وس مطابق د باندې کومه خرچه وه هغه موږ وکړه اوس دا خرچه ده چې دا بیماري ډېره سخته شوه د بیمارۍ باندې زموږ دغه نه راځي چار نه راځي زموږ د قابونه بهر شوه مونږ دې خلکو ته درخواست کوو د افسرانو ته کوو د خپل خویندو ورونو د خپل ورونو ته کوو څوک حالات سره دي بهر کې ډېر وخت تېر کړو تاسو د مسافر هغه ته تاسو څه پیغام ورکوئ څه ورته وایئ مونږ دې خلکو ته وایو چې دا تکلیف په نن په هر چا باندې را روان دی په ما راغلی سبا په بل راځي سبا په بل راځي داسې ورونه په زموږ ډېر پرته دی دا سخته چې خدای به هېڅ چا ته ونه کړي لکه په مونږ چې راغلی داسې په نورو خلکو باندې مونږ دې ته وایو چې د الله د رضا لپاره چا چار کېږي د چا ګزاره کېږي او مونږ د هغو ته دا سوال په مینت باندې دوی ته دا کوو چې د چا سره څومره وسه کېږي د الله د رضا لپاره زموږ دې بچي سره جوړونکی الله پاک دی خدا والا الله پاک یو ذریعه جوړه کړه چې د الله پاک ولې یو ذریعه جوړه کړه د دې په خلکو په وجه باندې دی ښه شي او دی جوړ کړی شي او دې مطلب چې محنت وکړي او مشقت دا کومه قرضه چې ده نو دا قرضه باندې مسلې د خدای جوړ کړی دا قرضه هم الله پاک دې په خپل قدرت سره مطلب د الله پاک په ختمي په د باندې راوخته دا پردې حق چې د خدای پاک هر څه بخي او پردې حق نه بخي قرضه چې دې جوړ شي دا قرضه هم الله پاک دې د توفیق باندې دا قرضه به دې ختمي موږ چاته دا نه وایو موږ دې خلکو دا سوال مینت کوو چې د الله د رضا لپاره د دې بیمارۍ موږ چاته دا نه چې موږ پیسې راکړه موږ پیسې نه کوو حکومت ته دا درخواست دی اپیل دی چې حکومت ته دا وایو چې زموږ د بچي لپاره د علاج څه بندوبست جوړ کړي زموږ سره د هغه کارډ پروت دی د صحت کارډ پروت دی زموږ سره زموږ په علاج نه کېږي
مون په پرایویټ علاج تینډه پاک ټیم کې چې دا اول شو راوته ما ته میلاو شو ما د بچی علاج په ونه شو وس په هم نه کیږي نو چې ما د بچی علاج په نه کې نو زما دا کارت څه پیدا راکې مال څه پیدا نه راکې زه کومه درخواست کوم چې زما د بچی علاج خبر دی چې مال دی یو روپې هم درکې زما د بچی علاج دی وکړي چې موږ ته ټول کور ته پدې چې کوم سخت راځي پدې چې کوم تکلیف راځي زمو خوراک نشته زمو سکاک نشته زمو پټه ما دي نشته مونږ چې دی هغه زموږ د جیم مون لاړ شي خوراک کاس زموږ د ټیم نشته موږ د تکلیف ته د سخت دم نه شوټینګ دی موږ د الله درزه لپاره حکومت ته درخواست کوو او د کم مالدار خلکو ته دا درخواست کوو د الله درزه لپاره د خلکو ته سوال کوو چې تاسو باندې د الله پاک حق او د الله پاک مال سره او د الله درزه لپاره زموږ سره خیر ښېګړه وکړي د هر چا سره وکړي څومره په تکلیف کې دي څومره مسلمانان بیمارۍ کې دي په سختۍ کې د هر چا سره وکړي زموږ سره هم وکړي د نور خلکو سره هم وکړي تاسو دا پته ده تاسو به زبا تپوس کړی کېږي د دې مال بدن تپوس کوي الله پاک باندې تپوس تاسو کوم مسلمان سره ښېګړه وکړه تا د کوم مسلمان بیمار سره حاجت سره کو تا د کوم غریب سره خوا وکړه د دې بدن تپوس کړی کېږي موږ سره د الله درزه لپاره چې الله پاک دې جوړ کړی شي دا بچي دي دا لوڼې دي او تکلیف دې زموږ په نور وس نه راځي زموږ د وس نه خبره پرېوته او دې وس په کټ کې موږ ته پرېوته د الله درزه لپاره زموږ سره تاسو ښه وکړئ حکومت ته دا درخواست کوو او دې کوم چې ایم دی کوم وزیر اعلی چې دی د سواد چې دی یا د ارزه چې دی نو موږ دا درخواست کوو چې د الله درزه لپاره زموږ سره ښه وکړئ د دې بچو ته وګورئ د دې بیمار ته وګورئ د ملوان سپینې ګیرې دې ته وګورئ زما د مزدورۍ وخت ته زه په دې ولګ پاسم مزدورۍ کوم زما د مرګونو ته پته ده زه په دې منډه کې ولګم پاسم د ما د خلکو ته خدمت چې پسې نه مرغه چې د ما سره خیر ښېګړه وکړي په چا په هیچا پسې نه تله په الله ته میزان سپارلی دی خو نور زمان نه کېږي ما سره د الله درزه لپاره د بچي لپاره خیر او خیر جوړه کوي مفتی رحمان لمبر که تاسو پر اسکرین ګورئ دا ټول حاضرین سامرین نو په دې لمبر باندې د سره کا امداد کول غواړئ د علاج کول غواړئ نو په دې لمبر باندې سره رابطه وکړئ دا مفتی رحمان لمبر دی تاسو لمبر په خپل زباني مو وایي څه لمبر دی 0345 95 22 490 او دې ځای څه نوم دی رحمان آباد ډېری رحمان آباد راځه چاچا چاچا کوټه یا چاچا کوټه